د پاکستان تحریک انصاف د حکومت مخالفه ګوندونو د فوج نه سپیناوي غوښتي چې د ملي امنیت د شورا یا نېشنل سکیورټي کونسل په غونډه کې د بهرني سازش د خبرې په اړه خپل دریځ وړاندې کړي. مخالفه ګوندونو دغه سپیناوي په داسې حال کې غوښتي چې وزیر اعظم عمران خان دعوه کړې ده چې مخالفه ګوندونو د بهرني خیوا د امریکای په سازش د هغه په ضد د بې باورۍ تحریک وړاندې کړي، خو امریکای دغه تور رد کړی دی. د پاکستان پیپل ګوند مشر بلاول بټو زرداری په ټویټر ویلي چې آیا د فوج ویان چې د ملي امنیت د شورا په غونډه کې د قومي اسمبلې یو سل 90 غړي غداران ګرځول شوي. آیا د بهرنیو چارو وزارت د 9 نه 28 مارچ پورې د بهرني سازش سرکاري لیکونه وړاندې کړي دي؟ هغه په یو بل ټویټ کې ویلي آیا دغه سازش به زموږ خپل خفیه او نور ادارونه پټو؟ آیا د عمران خان انا د پاکستان نه ډیره مهمه ده؟ بل لوري ته د مخالفه ګوندونو د اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومېنټ او جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا پلرحمان خو ویلي چې موږ مطالبه کوو چې پوزي مشر ته دی د سفیر په کیبل او امنیت په نور معاملاتو اپوزیشن په اعتماد کې واخلي. د امنیت په اړه د احوال وړاندې کولو قانون حق اوس د عمران خان سره نشته. د عدالت نه خواست کوو چې د حکومت لخوا د سفیر د کیبل د ډرامې د حقیقت څرګندولو لپاره ډي جی آی اس پی آر د فوج ویان را وغواړي او حال یې ترې معلوم کړي. مولانا ویلي چې د عمران خان په ضد د اسمبلې اکثریت بې باوري عدم اعتماد کړی دی. عمران خان نور د دې ملک قانوني وزیر اعظم نه دی پاتې بلکې صدر عمران خان آئین مات کړی دی او اوس د آئین تقاضا ده چې د فوج مشر او امنیتي ادارې نور هغه ته د وزیر اعظم په حیثیت ونه ګوري. مخالفه ګوندونو د فوج نه غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې په 3 اپریل د قومي اسمبلې مرستیال سپیکر قاسم سوري د عمران خان په ضد د مخالفه ګوندونو د بې باورۍ د تحریک قرارداد مسترد کړي او بیا عمران خان د صدر عارف علوي ته د قومي اسمبلې ماتولو سپارښتنه کړي او صدر قومي اسمبلې ماته کړي. د پاکستان فوج د مخالفه ګوندونو د غوښتنو وروسته تر اوسه کوم رسمي دریځ نه دی وړاندې کړی، خو په قومي اسمبلې کې د عمران خان په ضد د عدم اعتماد د تحریک رد کولو وروسته د پاکستان خم نیوز ټي ویلي چې د فوج ویان میجر جنرال بابر افتخار ورته ویلي چې څه شوي دغه سیاسي عمل د دغه اقداماتو سره د فوج هیڅ تعلق نه و. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.